چې انسان خو په ځمکه کې دانه ورواچي یا د کجوري اډوکې ورواچي، د انسان دومره کار دی چې بس دې ځمکه پسته کی او دانه پکې کېږي. اوس دا دانه دنه په دې ځمکه کې صحیح کول، بیا د دې ځمکې د دانې نه یا د کجوري د دې اډوکې نه تیغ راخېجول، دا د الله جل جلاله کار دی، انسان نشي کولی. د غنم دانې مونږ اونولو، بیا دا دانه ټیک کول، د دې نه تیغونه یو تیغ کته ځمکې ته کوز شي جرړه او یو تیغ بهر راوځي، دا د الله جل شانه کار دی، دا الله پاک دی. نو د دغې وچې دانې نه دا شین بوټی دا چا رازرغون کو. بل ځای کې الله فرمایي اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تاسو د ځمکې نه تیغونه راټوکوئ او که نه زه د دې ځمکو نه تیغونه راټوکوم، تاسو ترې راټوکوئ که نه مونږ ترې راټوکو. د کجوري اډوکې دننه اوچوي په ځمکه کې دننه الله اوچي، بیا ترې بره تیغ راښکاره کړي او دننه جرړه ځمکې ته ورننباسي. څومره دانې مونږ ورلړګو ځمکه ورته پسته کړو لړی کړو، بیا په هرې دانه باندې الله فرشته مقرر کړې ده او هغه دانه ټیک کوي او د هغې نه تیغ راخېجول دا د هغې ذمه داري ده. نو الله وایي دا ځمکه کې تیغ تاسو راخېجوئ که مونږ یې راخېجو. اګی مړه ده، ژوندې بچې ته الله پیدا کی. اګی مړه ده، ژوندې بچې ته الله پیدا کی. د انسان کومه نطفه چې ده دا مړه ده، الله ته ژوندې ماشوم پیدا کی. کافر مثال هم په شان د مړي دی، ذکر نه کوي. نو یخرج الحی روباسي ژوندې من المیت، د مړي نه ژوندې. نو کافر سړي مسلمان او صالح اولاد ته پیدا شي. نو د ژوندې نه څه مراد دي؟ عام ژوندې ته مراد شو لکه بچوړی. نو هغې مړه ده، ژوندې بچې ته پیدا شو. نطفه مړه ده، ژوندې ماشوم ته پیدا شو. یخرج الحی من المیت، روباسي ژوندې من المیت، د مړي نه. کافر په مثال د مړي دی، دغه نه مسلمان صالح بچې پیدا شي. ژوندې روباسي د مړي نه او بیا مړې روباسي د ژوندي نه. نو هغې مړه ده، د چرګه ژوندی ده. نو د ژوندی چرګې نه مړه هغې د الله پاک پیدا کړي. د ژوندی چرګې نه مړه هګۍ دا الله پاک پیدا کړي. ژوندي انسان نه مړه نطفه دا الله پاک پیدا کړي. او دغه رنګې د مسلمان او نیک او صالح نه کافر بچي دا الله پاک پیدا کړي. چې دومره لوی ذات دی چې د مړي نه ژوندي پیدا کړي، ژوندي نه مړې پیدا کړي. نو د دې دومره لوی الله پاک نه او دانې درلچي، د دانو نه تیغونه راوباسي، نو دا دومره لوی الله پاک نه بل چا طرف ته رواني، چا طرف ته مخ کړی، خو دکې الله طرف ته مخ کوي. کنه شپه چې شپه شي نو په شپې باندې تور صادر پروت وي. اوس دا تور صادر چا اوشلو چې د هغې نه سبا راوکاږو؟ دا تور صادر چا اوشلو؟ نو دا الله شلونکی دی د تور صادر لره، الله چونکی دی د تور صادر لره. سپینه ښایسته ورځ ته الله راوباسي. شپه دا الله د آرام دپاره پیدا کړې، د شپې به آرام کوي. او ورځ کې یو سړی ډېر آرام وکړي، د مشاهدې خبره هم ده. کو ډېر سړی اوده وي خو د شپې دی ویښ وي، د صحت ته به خامخا نقصان رسي. ځکه شپه الله دا د آرام دپاره پیدا کړې ده. دې کې سکون وي، دې کې آرام وي، دې کې زوګ زوګ نه وي، د مرغو چغار پکې نه وي، د نور شور پکې نه وي. نو که 2-3 ګنټې سړی خوب وکړي، د ورځې ټول ورځ چې کوم دی اودي، نو د ورځې دا خوب د شپې د 2-3 ګنټو ته نه رسي. ځکه دا الله د سکون دپاره د آرام دپاره پیدا کړله. په انور او سپوږمۍ باندې خلک حساب معلوم. جنوري، فروری، مارچ، اپریل او مئی، جون، جولای، اګست، دا میاشتې چې دي دا د نور په حساب سره دي. دا د نور په حساب سره دي. نو په دې کې جنوري هم په دغه سړځای کې راځي، فروری هم په دغه سړځای کې راځي، جون، جولای دا پکې په ګرمۍ کې راځي، په ټول کال په دغه شانتې راځي. نو دا د نور په حساب سره دغه میاشتې دي. او د سپوږمۍ په حساب سره، سپوږمۍ په حساب سره چې کوم دی دا رجب او شوال او ذیقعده، ذوالحجه، دغه میاشتې چې کوم دي نو دا د سپوږمۍ په حساب سره دي. روژه، وړوکي اختر. نو روژه کله په ګرمۍ کې راځي، کله په سړځای کې راځي. وړوکي اختر کله په ګرمۍ کې راځي، کله په سړځای کې راځي. نو د سپوږمۍ په حساب سره چې کومې میاشتې دا ګرځي،
د انوار په حساب سره چې کومې میاشتې دا ګرځي نه په یو ځای باندې ولاړي نو دا الله د حساب دپاره پیدا کړي دي په سمندر کې او په دې ستورو په حساب سره به خلکو لارې به معلومولې اوس هم دا قطب نما چې دا نو دا د دې ستورو په اعتبار سره په دې سره جوړه کړې نو په جاز کې هوایي جاز کې او دغه رنګې بحري جاز کې په دې کې دا قطب نما چې کوم دی په کار راځي نو دا ستوري الله د لارو معلومولو دپاره چې کوم دی پیدا کړي یو مقصد د ستورو دا دی چې لارې پې معلوم شي دویم مقصد یې دا چې رجوما للشیاطین په دې باندې شیطانان ویشتلی شي په دې ستورو باندې دا لمبه چې مونږ وینو دا شیطان بره وخیږي او دې خبرې اوري د خبرې اورېدو دپاره نو چې فرشتې وویني نو په ستوري باندې وودي نو چې پې ولګي نو بس لمبه شي ختم شي وسوځي او که خطا شي نو لیوني شي بیا په خبره باندې څوک نه پوهېږي دغه شیطان او چې نه فرشتې ونه ویني او دی لاړ شي نو یو خبر راغلا کي بیا راشي نجومیانو ته ووایي یو خبر هغه راغلا کړي وي او 200 سره بیا نجومیان خپلې جوړېږي نو د ستورو یو مقصد دا دی چې رجوما للشیاطین شیطانانو د ویشتو دپاره او دویم مقصد دا چې لتهتدوا بها دپاره دی چې تاسو لارې عمومه بها په دې ستورو سره قد فصلنا الآیات په تحقیق سره موږ بیان کړي دي آیاتونه لقوم یعلمون د هغه قوم دپاره چې پوهېږي چې علم لري